أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله بشک الله تعالی جل لا یغفر نبخي ان یشرک به چې شرک وکړي شي د الله تعالی څوک الله سره شریک وګرځي ان بس په دغه حال باندې مړ شي نو الله تعالی بخانه نه کوي ويغفر ما دون ذلك بخانه کوي الله تعالی هغه چې سیوار دی نه یعنی د شرک نه علاوه الله تعالی کا غټ ګناهم دی والله معاف کوي لمن یشاء د پاره دغه چې د الله خوښي او من یشرک بالله غسو شریک ګرځي د الله تعالی سره فقط ضل یقینا د گمراه ضلالم بعید په گمراهه لری سره د حق نه ان يدعون من دونه او دی خو आवाज نه کوي سوا د الله تعالی نه الا اناسا مگر زنانو ته کوي یعنی هغه بوتان چې د زنانو په نومونو دي وان يدعون الا شیطانا مريدا او دی غوښتنه نه کوي مگر د شیطان سرکشنه لعنه الله جلانت کړ دې په د باندې الله تعالی وقاله او اوې دې شیطان لا تخزن من عبادك خامخا زبنی سمستا د بندګانو نصیب مفروضه حصہ مقرر شوی د ستا بندګانو کې به خپل ملګری ګورم ځان ولو ذلنهم خامخا گمراه کوم بدی لرا ولا امنینهم او خامخا ارزوګانې به ورکوم دي ته ستا عمر لا ډېر پاتې دی او بعض بعد الموت دا بلا کلهی او حساب کتاب به کلهی دا ارزوګانې شیطان ورکوي په خلاف د امر د الله تعالی ولا امرنهم او خامخا د به امر کوم دي ته فلا یبتکن نو خامخا دی به کټکئ آذان الانعام غوږونه د څاروو نو دا غوږونه چې به پرېږده د څاروي د دې مطلب به دا دا به حرام کړو حلال څاروي به ځان باندې حرام کړو غوږ به وله پرې کړی وی به دا د فلاني خدای د فلاني بت په نوم باندې دا موږ پرېښودی دی هغې ته به چا غم غرض نه کوو ولا امرنهم خامخا امر به کوم دې خلکو ته فلیغیرن خلق الله نو خامخا دی به بدلی هغه پیدا وخت د الله تبارک وتعالی خلق الله نو دا خپل چهره چې کوم ده دا چې الله تعالی ول څنګه پیدا کړی ده په دې کې وزن له بدلون راولي او دوی معنا ده فلیغیرن نو خامخا دی بدلی خلق الله هغه پیدا وخت د الله تعالی چې هغه دین د الله دی نو کفر به اختیاري او حرام بدان ته حلالي او دا شان چې کوم دی نو د دې په عکس باندې بم کوي حلال حرامولو او دغه چې کوم دی نو حلال حرامول او حرام چې بهونه هغه به ځان ته حلالول ومن يتخذ الشیطان هغه څوک چې نیسي شیطان لره ولیا دوست من دون الله په مقابله د الله تعالی کې فقط خسر یقینا دی په تاوان کې شو خسران مبینه په تاوان ښکاره سره یعدهم دا شیطان وعدې کوي دي سره ویمنیهم او ارزوګانې ورکوي دي ته وما یعدهم الشیطان وعدې نه کوي دي سره شیطان الله غرورا مگر د دوکې اولئک مأواهم جهنم دا کسان چې ټکانه دي چې زید دی جهنم دوزخ دی ولا یجدون عنها دی و انومید دینا محیصوان زید تیخ دی والذین آمنوا کسان چی ایمان رو دی وعملوا الصالحات نیک اعمال کړي دي سندخلهم الله چې داخل بکم دی لره جنات جنتونو ته تجری من تحت الانهار چې بهي کې بلاندې د ونو داغه نهرونه خالدین فیها ابدا همیشه به دی پایږي تل تر تل وي وعد الله وعد الله تعالی د حقا سچا بالکل رښتیا عمر اصدقو سو دې زیات رښتونه من الله د الله تعالی نه قیلا په وینا کې په خبره کې او په وعده کې یعنی بل څوک نشته لیس بامانیکم ولا امانی اهل کتاب او ندی دا ارزوګانې ستاسو ارزوګانې نه دي اے مشرکان دا الله چې کوم وعده جنت کړی دي دا ستاسو ارزوګانې نه دي ولا امانی اهل کتاب او نه ارزوګانې دي د اهل کتابو چاہی بداوی جنت ته بصره موږ داخليږو من يعمل سوءا هغه څوک چې عمل کوي د بدای یجزا به بدله ورکړي شي دا پای باندې ولا یجد له ادب انومی د خپل ځان د پاره من دون الله سوا د الله نه ولیا څوک کارساز ولا نصير نه څوک مددگار
ومن يعمل من الصالحات او غسوک چې عمل کوي د نیکو اعمالونه من ذکرین کناری نوی او انثى یا که زنانوي وهو مؤمن او حال لار چې دا ایمان والی کنارینه د ایمان والده زنانه د ایمان والده فاولئک دا کسان چې يدخلون الجنه داخل بشي جنت ته ولا یظلمون نقیرا او ولا یظلمون ظلم بونشي په دې باندې نقیرا فاندازا د یو نقیر هغه نقیر چې کوم دی دا د کجوري د اډوګي د پای داسې نری غونته داغي نقطه دوره هم الله ظلمونه کې په د باندې ومن احسنو او څوک د زیات ښایسته یعنې نشته بل څوک دینن په دین کې ممن د هغه چا نه اسلم وجهو چې کېښوده غاړه خپله لله الله تعالی ته د الله حکم ته وهو محسن حال دار چې دی نیکی کوونکی نو د نیکۍ اعلی مقام او درجه څه دی هغه توحید دی او حال دار چې دی د الله توحید منونکی صرف یو الله یې منو د الله ذات او صفاتو کې الله سره شریک نه ګرځو واتبع ملت ابراهیم حنیفا او تابعداري وکړه دین د ابراهیم علیه السلام حنیفان په داسې حال کې چې دی مایل او حق ته او روګردان او د باطل نه نو د هغه تابعداري وکړه واتخذ الله نیولې د الله تعالی ابراهیم علیه السلام خلیلا دوست خلیل جگری دوست ولله خاص د الله لپاره دي ما فی السماوات هغه مخلوقات په اسمانو کې دي او ما فی الارض هغه په ځمکه کې دي وکانه الله بكل شیء محیطا او دی الله تعالی په هر یو چیز باندې احاطه کوونکې د الله د علم نه یو چیز بهر نه دی دی الله تعالی پر یو چیز باندې عالم یعنی